هو الذي اغذي كم يريكم برقه چې خې تاسو ته برېښنا خوفا د پاره د یری وطمعا او د امید ورکول وينشئ او اوچتوي سحابه ثقال اوريزا درانه ويسبح الرعد او باقي بيان الرعد بحمده دغه تعريف سره والملائكه او فرشتهم من خيفته دغه يرنا ويرسل او اغرى لغي صواعق تندر فيصيب بها بيرا غرزبي اغا من يشاء هغه چا اوالي وهم يجادلون او دوی جګړه کوي في الله د الله په حق لا وهو شديد المحال او غصف منكر له دعوه الحق بلنا رشتني ده والذين يدعون او كم چې دوی بلی من دونه داغه سوا لا يستجيبون لهم او جواب نور کوي دوی ته بشيء د حسس الا مگر كباسط كفيه لکچتو خرکی خپل دوه لاسونه الى الماء د ابو طرف ته ليبلغ فاه چې ورسیږي د خلیته وما هو ببالغه او نه دغه ترسیدونکي وما دعاء الكافرين او نه بلنه د کافرانو الا في ضلال مگر په گمراهی کې د توحید دلائل بیان فرمایل چې هغه عقلی دلائل چې کله انسان په دې باندې غور او فکر وکړي چې الله سبحانه و تعالی د کائنات دا نظام څنګه روان کړی دی او څنګه چلی او په دې کائنات کې یو ذره برابر هم چې کوم یو څه حرکت کوي نو هغه د الله جل شانه په علم کې دی په غیب باندې په پټو په ښکارا په هر څه باندې الله تبارک وتعالى پوي دی او کوم څه چې تاسو ښکارا کوي کوم پټوي الله تبارک وتعالى هغه باندې هغه علم حاصل دی کله شپې وي کله ورځې سو رواني په هر حالت کې چې الله تبارک وتعالى ته دا علم دی او د الله جل شانه د طرف نه فرشتي مقرر دي ملائک مقرر دي چې هغه د انسان د مخ نه رستونه برنه لاندې نه هر طرف نه د الله جل شانه په حکم د انسان حفاظت کوي او تر څو پورې چې انسان خپل بد عملي د وجنه د خپل بد اعمالو د وجنه خپل ځان هلاکت ته نه غوځولي او د عذاب مستحق د ځان نه جوړ کړي الله تبارک وتعالى چاته بچا باندې بد حال نه راولي چاته عذاب نه ورکړي تر څو پورې چې انسان خپل ځان د عذاب مستحق ونه ګرځي اوس په دې آیتونو مبارکو کې مزید دلایل د توحید ذکر کیږي مقصد د هغه نه عظمت او هیبت او کبریایی قوت او طاقت د الله جل شانه بیانول دي الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه دغه برېښنا تاسو ته خي دي د پاره چې یو طرف ته تاسو خوف او ير پیدا شي چې څنګه د برېښنا سره د اسمان ګړزارو کې زړونه ودرځيږي او یریږي او بل طرف ته یو امید د باران د رحمت هم پیدا شي خوف هم او تمم وي او دغه شانتي الله تبارک وتعالى فرشتي مقرر کړی دي چې هغه دغه درنه اوریزي چې د الله جل شانه په حکم یو زینه بل زیته ازغلی یو زینه بل زیته رسي انت ور باندې باران د الله په حکم کوي او دغه شانتي دا غلزار چې کوم کیږي دا برېښنا او دا بجلی دا غلزار بظاهر باندې موږ تاسو خوفناک ښکاری الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا زما تسبیح بیانې زما حمد بیانې دا الله ذکر کوي خو دغه په ذکر موږ تاسو کوی ګونه په حقیقت کې دا د الله جل شانه ذکر په خپل انداز کې کوي او دغه شانتي الله تبارک وتعالى چې کوم فرشتي مقرر کړی دي ټول ملائک د الله جل شانه د يرنا د الله په ذکر کې مشغول دي او ورسره الله تبارک وتعالى فرمایي چې دغه توحید چې کوم دعوت دي دا برحق دي د الله د ذات نه ما سوا چې څومره معبودان باطل دي او چې څومره غیر الله دي هغه ټول باطل دي په حق دي د الله نه سوا چې څوک د چانه بلنه کوي د الله نه سوا چې څوک چانه د نفي او د نقصان تم ساتي د الله جل شانه نه ما سوا چې څوک د چا تذکری کوي نو هغه داسې دی لکه چې یو سړی سمندر ته اوبو ته لاسونی سي او هغه یو بیجان سیز دی یو مخلوق دی او هغه د امید ساتي چې دا اوبو ما طرف تراشي زما په لاسونو باندې با راتوي نو څنګه چې دا ناممکن ده د شانتي د غیر الله نه وختلو والا هغه هم چې په باطل باندې دی او په حق باندې دی او په جهالت باندې دی فرمای هو الذي اغد الله جل شانه اغذات دی يريكم البرق چې خي تاسو ته برېښنا برق بجلی دا برېښنا خوفا د پاره د ویلي وطمعا او د پاره د امید ورکولو وينشئ او چتوي سحابه ثقال وريزا درانه ويسبح الرعد او باقي بيان لي رعد بحمده دغه تعريف سره والملائكه وفرشتهم من خيفته دغه يرنا ويرسل او اغرى لغي صواعق تندر فيصيب بها بيارا غرزوي اغا من يشاء فچاچا اوغاري الله تبارك وتعالى دا رعد مفسرین کرام لیکلي حدیث پاک کې راځي چې دا رعد دی فرشتي نوم دي چې الله تبارک وتعالى هغه مقرر کړی دی په دې اوریزو باندې او دا اوریزي د الله په حکم چې دا رعد نامي فرښتہ چې هغه ازغلي او یو ډنډه ورسري او دغه په اشاره باندې چې دا اوریزي د درنی اوریزي ازغلي یو زینه بل زیته چې کوم ځکه د الله تبارک وتعالى حکم وي هغه زیته رسي د پاره د باران د رحمت او دغه شانتي ويفسد الصواعق الله تبارک وتعالى د تندر را لګي فيصيب بها من يشاء چې کوم زیته ورته حکم ملوشي
چې دې ځکه دا تندر د اورځي اگر چې هغه څومره مضبوط نه مضبوط قلاګانې ولې نه مضبوط نه مضبوط عمارت هغه چې دینو زلزله پروف سټرکچر ولې نه خو چې کله الله تبارک وتعالى حکم ورته وشي فیصيب بها من يشاء هغه ته ورسي هغه تسنش تباہ او برباد شي بیا د انسان چې کوم اسباب دي د انسان چې کوم مهارت دي د انسان د لاس کوم عمارت دي هغه انسان درنه شي بچ کولی خو دې هر څه قدرت د دلایل باوجود وهم یجادلون فی الله دوی جګړه کوي د الله په حق لا بیا هم چې په دې کائنات به غور او فکر نه کوي د الله جل شانه د ذات په حواله سره چې دوی بیا هم بحث مباحثه کوي وهو شدید المحال او هغه سخت نیون کړي ان بطش ربک لشدید بشک استاد رب پکړ هغه ډیر سخت دی د انسان د جهالت ذکر دی چې دومره لوی د قدرتونو خاوند ذات تبارک چې دوی بیا هم چې بحث مباحثه کوي له دعوه الحق هم دغه بلنه رښتینی ده چې دومره عظمتونو او قدرتونو خاوند ذات دی نو دغه بلنه دغه دعوت هغه بر حق دی والذین يدعون من دونه او کم چې دوی بدی دغه نه سوا ما سوا الله د الله نه ما سوا چې کوم ته دوی आवाज کوي هغه مدد غواړي هغه نه د نفع د نقصان تم ساتي د عزت او د ذلت تم ساتي د مرګ او د ژوند تم ساتي د الله نه ما سوا لا يستجيبون لهم هغه جواب نشي ورکولی دي بشيء د اس جواب دي نشي ورکولی الا سوا د هغه سنه کباسط کفیه مگر لکه چې څوک خورکړي دوه لاسونه الى الماء د اوبو طرف ته ليبلغ فاه چې ورسیږي د خلیته وما هو ببالغ او نه دغه د رسیدونکي دا یو مثال الله جل شانه ذکر کړی دی چې څوک د الله نه ما سوا د غیر نه تم ساتي د غیر تذکری کوي د غیر د عظمت قائل وي د الله نه ما سوا نو دې مثال داسې دی چې سړی اوبو ته لاسونه سي او دا امید ساتي چې دا اوبو په خپل باندې راشي او زما خلیته برازي نو څنګه چې اوبو یو بیجان شی دی دا خپل باندې انسان لاس نه شي راتلی نو چې څوک د الله نه ما سوا د بل چا نه تم ساتي هغه دغه شی دی دغه مثال دغه کس دی چې یو جاهلت مظاهره کوي چې د اوبو نه د تم ساتي چې بل لاسونه خورکم خپل باندې راشي او زما خلیته برور رسیږي نو چې څنګه دا نشي رسیدي دغه شان دي د غیر الله نه تم کول والا د غیر الله نه د ګټي امید ساتلو والا هغه هم دغه شان دي په نقصان کې پراته دي نو دلته ذکر راغی يدعون من دونه دی بلی داغه نه سوا د الله نه ما سوا نو د الله نه ما سوا کچا نه هم څوک تم ساتي کاغه بود دي کاغه شخصیات دي کاغه افراد دي څنګه چې نن موږ تاسو په خپل ژوند باندې نظر واچو په خپل معاشري باندې نظر واچو یو ګڼ تعداد د مسلمانانو هغه په دې فتنه کې مبتلا دي چې هغه مینا هغه محبت چې کوم د الله تبارک وتعالى سره پکارو هغه د غیر الله سره روان دي چې کوم تذکرہ د الله جل شانه پکارو په ناستا په ولاړه په ملاستا په هر حالت کې د الله جل شانه تذکرہ پکارو دغه په ځای باندې هغه ځای غیر الله نیولې دي هغه ځای شخصیات نیولې دي هغه ځای افراد نیولې دي هغه ځای لیډرانو نیولې دي هغه ځای زموږ استاد چې کوم پسندیده افراد دي هغه نیولې دي دا غوي تذکرہ دا غوي بحث مباحثات دا غوي فضایل بیانول دا غوي عظمت بیانول او دا غوي صفات بیانول دا غوي تذکرہ ټول په غیر الله کې راځي نو دا غیر الله کې صرف بوتان نه راځي د الله نه ما سوا چې هر هغه شی چې هغه د انسان توجه او د انسان مینا محبت حاصلې هغه په دې کې داخل دي هو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر نن د الله جل شانه چې کوم مؤمن بندای دا صفت دای والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمن د الله په محبت کې ډیر متشدد سخت اخو نن چې موږ تاسو د مسلمان په ژوند باندې نظر واچو مسلمان د غیر په محبت کې جذباتي دي د غیر په محبت کې شدت اختیاري ما سي والله نو د الله نه ما سي واچ د کم سیز سره محبت وساتل شي کم سیز نه مدد وکړل شي ګټه او د نقصان مالک وګڼل شي تم او امید ته وساتل شي هغه په غیر الله کې داخل دي دغه پر الله تبارک وتعالى دا مثال ذکر کړی دی وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نو د بلنه د کافرانو مگر په گمراهۍ کې یعنی به اثر دي